ابو العاص رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه دی، خو وروسته بیا مسلمان شو. بیا وروسته مسلمان شو. هغه ورته ویل زه ایمان نه راوړم ایمان. زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل ښه زما مرګتیا نه کوي، ولې ایمان نه راوړې؟ وی ځکه ایمان نه راوړم چې زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به وایي د خپلې ښځې د وجې نه خپل قام نسب پرېښود او د خپل پلار نیکه دین یې پرېښود او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زینب رضی الله تعالی عنها نکاح د ابوالعاص سره شوې وه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د پیغمبرۍ دعوه وکړه دا ابوالعاص په هغه وخت کې په سفر باندې او سفر ته تللی و. چې کله دی د سفر نه راغی زینب رضی الله تعالی عنها ورله اوبه موبه ورکړې، ډوډۍ وله ورکړه، خپلې خبرې اترې وشولې. د زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل وی ابوالعاص زما سره یو ډېر ښکلی زیری دی په تا باندې کومه، ډېر ښایسته زیری دی را سره. خو دا ابوالعاص خبر شوی و چې زما چې کوم سخر دی نبی علیه السلام د زینب چې کوم پلار دی رضی الله تعالی عنه هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې په مکه کې، دی مخکې نه خبر شوی و. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمیل وی ابوالعاص زما سره ډېر ښایسته زیری دی زه یې در باندې کومه. ابوالعاص ورته هېڅ هم ونه ویل، خو د خوا نه پاڅېد روان شو. نو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمیل زه په تا باندې زیری کوم او تا زما نه تپوس ونه کړو چې ته په ما باندې څه زیری کوې؟ وی ته خبر نه یې که نه زما پلار چې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ته الله تبارک وتعالی پیغمبري ورکړې ده، هغه پیغمبر جوړ شوی دی او ما په ایمان راوړی دی. نو دا زیری مې په تا باندې دا کو چې ما خو په ایمان راوړی خو ته پې هم راوړه. ابوالعاص ورته هېڅ ونه ویلو. خو زینب کم از کم ما ته به دې صبر کړی و، نو ما نه به دې اجازه غوښتې و، ما پورې خو به دې صبر کړی و که نه. نو زینب رضی الله تعالی ته وفرمایل تا ته مې بلکل به صبر کړی، تا سره مې به ضرور مشوره کړې وه، خو زما پلار خو رښتینی دی، زه خو په هغه باندې شک نه لرم، هغه خو صادق دی، هغه خو امین دی او تاسو ورته هم صادق او امین وایئ، دا خو دروغ نه وایي، زما په هغه باندې یقین دی ځکه مې په ایمان راوړی. او یوازې په ما ایمان نه دی راوړی، زما مور خدیجه رضی الله تعالی په ایمان راوړی او زما نور خویند ورونو په ایمان راوړی، موږ په ټولو ایمان راوړی دی. او زما د تره زوی نه دی علي هغه په ایمان راوړی دی. او ابوالعاص ستا د ترور زوی نه دی عثمان ابن عفان هغه په ایمان راوړی دی. او د بلې نه دی خبر کما ستا هغه دوست نه دی ستا هغه نږدې ملګری ابوبکر هغه په ایمان راوړی. ګوره زه یوازې نه یم، ابوالعاص ته په ایمان راوړه، ته په ایمان راوړه. ابوالعاص رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه دی، خو وروسته بیا مسلمان شو. هغه ورته ویل زه ایمان نه راوړم ایمان. زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل ښه زما مرګتیا نه کوي، ولې ایمان نه راوړې؟ وی ځکه ایمان نه راوړم چې زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به وایي د خپلې ښځې د وجې نه خپل قام نسب پرېښود او د خپل پلار نیکه دین یې پرېښود او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به راله پیغور راکوي چې ابوالعاص د خپلې ښځې د وجې نه قام نسب هم پرېښودو، د پلار نیکه دین هم پرېښودو او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زه دا نه خوښوم. او اگر چې ستا په پلار باندې زه شک نه لرم، اگر چې ستا په پلار باندې شک نه کوم چې هغه دروغ وایي، دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې. ښه دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې.
دا نه چې بدې ردې شروع کړې زه نه وم او تا په هغه باندې ایمان راوړی دی زما نه دې تپوس نه دی کړی تا په هغه باندې ایمان راوړی دی نه صرف دومره خبره وه چې ما ته به دې لږ صبر کړی و او یقینا چې ستا پلار رښتینی دی په هغه شک نه لرم خو زه په ایمان نشم راوړی زما دغه مجبوري ده چې خلک به راله پیغور راکړي خلک به راله څه راکړي پیغور راکړي ګوره دې ته د ښځې او د خاوند ژوند وي څومره مینه د خپل منځ شل کاله زینب رضی الله تعالی عنها صبر وکړو خاوند کافر دی زینب رضی الله تعالی په خپل مسلمان ده او په دغه وخت کې د کافر او د مسلمان نکاح جایز و ډیر مسلمانان داسې چې داغي په نکاح کې کافر ښځې وي او ډیر کفار داسې چې داغي په نکاح کې مسلمان ښځې وي مسلمان او د کافر نکاح په دغه وخت کې جایز و 20 کاله زینب رضی الله تعالی عنها انتظار وکړ چې زما خاوند ابوالعاص په زما مرګتیاو کې ایمان به راوړي خو ایمان یې را نه وړ حتی در دې پورې چې د هجرت وخت راغی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت نه زینب رضی الله تعالی خبر شوه نو لاړه پسې ای بابا ته خو مکه پرېږدي ته خو ځې مدینې ته او ما له اجازت راکړې چې زه د خپل خاوند ابوالعاص سره پاتې شم څومره مینه یې ورسره وه ما له دومره اجازه راکړې چې زه د خپل خاوند ابوالعاص سره پاتې شم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل او زینب ته د خپل خاوند ابوالعاص سره پاتې شه الله نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړ لاړ مدینې منورې ته 2 کاله پس د غزوه بدر اسباب جوړ شو 2 کاله پس غزوه بدر شروع شو دلته کې کفار د ابو جهل په مرګتیا کې د مکې نه روان شو د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو د وجنې دپاره د مسلمانانو د ختمولو دپاره نو چې کله ابو جهل تله که نه د ابوالعاص وسرم د کافرو د طرف نه روان شو دی خو کافرو که نه دیم روان شو چې روان شو دی لاړو زینب رضی الله تعالی به ټوله ورځ الله ته ژړل الله یو طرف ته مې پلار دی الله بل طرف ته مې خاوند دی پلار او خاوند مې په مقابله کې دي الله هغه ورځ چرې په ما مه راولي چې زما بچي یتیمانان شي د هغې ورځ نه ډېر یېرېږم چې خاوند مې مړ شي او الله د هغې ورځ نه هم ډېره یېرېږم چې پلار د لاسه ورکړم الله یو طرف ته مې پلار دی بل طرف ته مې خاوند دی الله زه څه وکړم د دې نه هم یېرېږم چې بچي مې چېرته یتیمان نه شي او د دې نه هم یېرېږم هسې نه چې چېرته بې پلاره شم او څومره لوی امتحان دی یو طرف ته پلار دی او بل طرف ته خاوند دی الله غزوه بدر وشو مسلمانانو فتح وموندله او ابوالعاص د کافرو د طرف نه گرفتار شو ونیوی شو مسلمانانو ونیوه د کافرو په صف کې ولاړو ونیوی شو چې ونیولی شو ټول خلک په مکه کې په انتظار دی چې څه حالت به راشي زینب رضی الله تعالی هم د کور نه بار ته راوتې ده او جاړي چې څه حالت په جوړ وي خبر راغی ړومبې تپوس یې وکړ زما د پلار څه حالت دی زما په بابا پسې خو د مکې ټول خلک تللی دی ابو جهل پسې ډېر خلک بوستی سره د اسلحو تللی دي زما د بابا څه حالت دی هغه راته ووایې ورته وویل مسلمانانو بری وموندو مسلمانان کامیاب شو ډایرک زینب رضی الله تعالی فورا د شکر سجده وکړه په ځمکه پرېوته الله ستا لاک لاک شکر دی زما بابا بچ دی بیا یې وویل زه خپل خاوند نه ینم نو ابوالعاص خو رانغی تاسو راله هغه در سره رانغی هغه څه شو زه خو خپل خاوند نه ینم هغه ستا د پلار سره گرفتار دی هغه د خپل خر سره گرفتار دی د کافرو د طرف نه بندي شوی دی الله
چې کله کافر گرفتار شو نبی علیہ السلام ته صحابه کرام سره مشوره وکړه مالا مشوره راکړئ د دې قیدیانو سره څه وکم د دوی متعلق څه وکم عمر رضی الله تعالی فاسدو اذا الله پاک پیغمبر په دې قیدیانو کې زما ماما دی د قیدیانو کې زما ماما دی وی زه خو بړومبې تور راوالم د خپل ماما نه بسارو زما خدا فیصله ده او د ابوبکر پکې زوی رضی الله تعالی عنہ په دې قیدیانو کې دا غ زوی دی ګور داسې غزا وا ماما د خورئی خلاف زوی د پلار خلاف زم د سخر خلاف جنگیدو وی د ابوبکر پکې زوی دی ابوبکر به تور راولې لومبه به د خپل زوی نه سروي او د الله پاک پیغمبر استا پکې یو تر دی یو دی پکې زوم دی یو دی پکې تر دی عباس رضی الله تعالی عنہ یو دی پکې زوم دی ابو العاص ته به تور راولې د خپل تر او د خپل زوم نه بسروي چې مونږ دا ثابت کو چې د الله سره مونږ دوره مینه لرو چې د الله خلاف کو زوی کې امبتساروم کو د الله او د الله د رسول خلاف ماما او درې کې امبتساروم کو د الله او د الله د رسول خلاف تر او درې کې امبتساروم چې دا مونږ ثابت کو چې مونږ د الله سره څومره مینه لرو ډېر جذباتي فیصله وه او الله تعالی فیصله خو هم وګورئ الله تعالی فیصله خو هم وه نبی علیہ السلام بیا تاسو کو اے صحابه کرامو مال لکه مشوره راکړه کنه دا خو د عمر مشوره وا هغه راکړه تاسو سوای اکثر صحابه کرامو دا رای ورکړه چې د الله پاک پیغمبره فدیه جرمانه به واخلو د قیدیان به آزاد کو جرمانه به واخلو ځکه یو مسلمانان کمزوري دي غریبانان ډیر دي د مصلحه وسره نشته دي نو چې دوی نه پیسې والو د مسلمانان په ځان له اسلحه والی لګ مضبوط پشي او دا کم کسان چې نن مونږ گرفتار کړي کېدای شي سبا مسلمانان شي داسې بیا وشو کنه ابو العاص رضی الله تعالی مسلمان شو عباس رضی الله تعالی مسلمان شو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی مسلمان شو د ابو بکر رضی الله تعالی زوی مسلمان شو به دا ټول مسلمانان شو کنه اذا الله پاک پیغمبر پیسې بتیوالو جرمانه یو به مسلمان ځان له اسلحه والی دویم امید درب ندار چې بدی کسانو کې ډیر خلک مسلمانان شي بهر نبی علیہ السلام د صحابه کرام او رای ته وکړل مشوره پدې وشو چې جرمانه او فدیه به اخلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیدیانو ته وویل په مکه ته سوال جواب ولېږئ چې تاسو به فدیه راشي جرمانه راشي چې مخ آزاد مکه ته خبر راغی هر سړی به پیسې لګل چا چې کور کې سو هغه به لګل خپل قیدی به آزادو زینب رضی الله تعالی خبر راغی استا خاونم گرفتار دی ابو العاص کو آزادول غواړي نو پلار لدی فیدیو لګي چې خاوند دی آزاد شي زینب رضی الله تعالی په کور کې وګرځید خو هیڅ داسې قیمتیونه لید چې لګلې وي نو په غاړه باندې امیل او هارو هغه د غاړې نه راکوس کو خپل لیور لې دا غاړې هار ورکو وی دا اوس زما د طرف نه خپل رور دی آزاد کا ابو العاص آزاد کا بهرحال هغه فدیه ورسېدله مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام له فدیه راځي مخې ته ورته کېښودی شي د الله پاکه پیغمبره دا د پلانکي کافر د طرف نه فدیه راغلې ده دا قبول کا نبی علیه السلام با قبول کړه وی ازاد یې کړه خوشې کړه چې ځي مکې ته یو کافر فدیه به راتله په آخر کې د زینب رضی الله تعالی د غاړې هار راوړلی شو نبی علیه الصلاة والسلام ته مخې ته کېښودی شو اذا الله پاک پیغمبر استا غزوم نه دی ابو العاص داغه د پاره ستا لور فدیه را لېږلې دا و چې زما خاوند را آزاد کا نبی علیه الصلاة والسلام هغه هار راواغسته امیلو او داسې په لاس کې اړه وراړه نو بې اختیاره یې د سترګو نه اوښکې روانې شوې په ژړا شو صحابه کرام خو فیفونو چې نبی علیه السلام ولې جاړي په ژړا شو وی د الله پاکه پیغمبره ابو العاص به مونږ هسې آزاد کو کو ته پې خفای مونږ به هسې آزاد کو فدیه مه اخله که نه مونږ به هسې آزاد کو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل نه فدیه خو به یې اخلمه
چې د نورو قیدیانو نه مې واغسته نو د ده نه به یې څنګه نالم. نو د الله پاکه پیغمبر خفه پسې جاړې ولي. دا ښار چې مې ولید ما ته یو وخت رایاد شو. دا هغه ښار دی چې زینب زمونږ د کور نه وتله نو زما سره سنو نو زما بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دا ښار د خپلې مرۍ نه راکوز کو زینب ته یې واچو. ما ته هغه ټیم رایاد شو، ما ته خدیجه رایاده شو. دې ټیم کې د نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجه رضی الله تعالی سره ډېره زیاته مینه وه، ډېره مینه وه، ډېره مینه وه. الله چې کله به په کور کې څه شی پوخ شو که نه نو زر به نبی علیه السلام په کاسه کې راواغستو. د خدیجه رضی الله تعالی چې کومې ملګري وي هله وي دا د هغوی کره ولېږئ، دا د هغې ملګرو له ولېږئ. د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و خاله عایشه بیبي فرمایي وی زه د نبی علیه الصلاة والسلام خواته ناست ومه، هغه زمونږ کره راله. وی چې راله د هغې خبرې د نبی علیه السلام په غوږو شوې. نبی علیه السلام فورا کېناست، داسې فورا کېناستو. ما چې د الله پاکه پیغمبر ولې وی چې یاره دا اواز خو د خدیجه په شانتې نه دی، دا خبرې خو د خدیجه په شانتې خبرې دي. داسې نبی علیه السلام د هغې سره مینه و مینه. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دا هار ولیده په جړا شو. ما ته هغه ټیم رایاد شو چې دا زینب رضی الله تعالی عنها ته خدیجه رضی الله تعالی عنها اچو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ای صحابه، ای زما صحابه کرامو، ستاسو خوښی که نه نو دا هر به زه زینب ته واپس ولېږم که ستاسو پرې رضا یي. ابوالعاص له یې نه ورکومه خو دا به زه زینب له واپس ولېږم، دا د خدیجې هار دی. که تاسو پرې رضا یې او که تاسو پرې رضا نه یې نو دا بیا په مال غنیمت کې دی، دا ستاسو د شریکې شی دی. نو صحابه کرامو فرمایي د الله پاکه پیغمبر موږ د خدیجه رضی الله تعالی په هار باندې بالکل نه بدسو. ابوالعاص هسې آزاد کې زمونږ اجازت دی. نبی علیه الصلاة والسلام ابوالعاص رضی الله تعالی عنہ په دې ټیم کې لا مسلمان نه دی. ابوالعاص ته هغه هار ورکو چې ابوالعاصه دا هار به زینب له ورکي او هغې ته وایه که نه چې دا خو د خدیجه د لاس هار دی، د دې لږ خیال ساته، دا درنه ضایع نه شي، د دې لږ خیال ساته. او بیا یې تا سره مې لږ سوال جواب دی. نه ابوالعاص یې لږ سیټ ته کو ابوالعاصه پرېږدم خو دې پرېږدمه خو ما ته الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې د مسلمان او د کافر نکاح نه کېږي، نه کېږي. زما لور مسلمانه ده او ته کافر یې، نو داسې به وکړي چې ما ته به زما لور راولېږي ځکه نور هغه ستا سره پاتې کېدی نه شي، ستاسو لپاره جایز نه ده، ما ته به زما لور راولېږي. ابوالعاص ورته ووایي ټیک ده ستا لور به تا ته زه حواله کړم. ابوالعاص د ځان سره هار واغسته او روان شو. کافر خو ګورې د وادي دومره پابند خلک و که نه. زینب رضی الله تعالی مخې ته راوتې د خبر شوي ده چې خاوند مې رازاد شوی دی او را روان دی. مخې ته وله استقبال راوتې ده، خیرالي له وله راوتې ده. نو چې ابوالعاص مکې ته راورسېدو زینب رضی الله تعالی ورسره خیرالي وکړو، خوشحاله شو. خاوند مې راورسېدو چې کور ته لاړو او کور کې څنګه کېناستو نو ابوالعاص ورته وویلو ای زینب وی هو وی زه نور تا سره نشم پاتې کېدی، زه نور تا سره نشم پاتې کېدی. زینب حیرانه شوه ابوالعاص بیا رانه چېرته روانې ته خو اوس رالې؟ نه وی زه درنه چېرته نه ځم خو ته رانه ځې، زه چېرته نه ځم خو ته رانه ځې. وی ولې؟ وی ځکه ستا پلار ما ته وویل چې د کافر او د مسلمان نکاح نه کېږي، ما له زما لور راولېږه. زینب زه دې تا له بابا له لېږم، ته مدینې ته به ځې، زه به په مکه کې پاتې کېږم، نوره زما ستا په منځ کې جدایي ده. زینب رضی الله تعالی ته وفرمیل وی ابوالعاص ما مرګتیا نه کوي، مسلمان شه که نه زما ملګری شه، ولې زما مرګتیا نه کوي؟ ابوالعاص ورته ویل نه ایمان نه راوړه، بچي دې د ځان سره روانه که او زه لاړه شم مکې ته، مدینې ته. نو چې کله
زینب رضی الله تعالی عنها روانه شوله او د مکی مکرمین راووتله دغلته یو مقام ته راووته یو بدبخت او د هغه نوم خبار و د چې ولیده چې زینب رضی الله تعالی په اوښ سوره ده او روانه د ځي مدینې منورې ته نو د نیزه راواغسته وی پلار زمون او یا سرداران مړه کړو او لور به د مکې نه داسې په امن باندې وځي لور به داسې په امن باندې وځي نو نیزه راواغسته او زینب رضی الله تعالی په اوښ ناسته او داسې په نیزه وواله او چې په نیزه وواله نو زینب رضی الله تعالی د اوښ نه ښکته راتاوه شوه په ګټو کې ولګېدله چې ولګېده مخې ټول زخمي شو ټول زخمي شوه او په ګېډه باندې یو ماشوم هغه ضایع شو بیا د مکې خلک راغی خبار یې ونیو وی دا خو زنانه ده موږ خو په جنګ کې زنانو ته څه نه وایو خیر دی پلار یې زموږ دشمن دی پلار یې زموږ اویا کسان وژلي دي خو دا زنانه ده او دې پکې څه ګناه ده چې دې ته ته ده خلکو ترېنه خلاصه کړه زینب رضی الله تعالی خلکو خلاصه کړه لاړه مدینې منورې ته ورسېدله نبي علیه الصلاة والسلام تقریبا 6 کاله پس د ابوالعاص په تجارت باندې تللی و واپس راته چې کله واپس راته د مکې د خلکو ډېرې سوداګانې ورسره وي هلته مدینه منوره کې صحابه کرام ونیوو سره د تجارت د سامان د ابوالعاص ونیوو چې ونیوه سامان یې تیم واغسته او لاس یې ورله وتړله مدینې منورې ته روان کړو چې روان کړو مدینې منورې ته ورسېدل دوی یاره دلته کې زینب وه چې د هغې کور به چېرته وي دلته به د زینب کور چېرته وي چا ورته وي هغه کور یې دی نو چې څنګه ته وي هغه کور دی د منډه کړه ځان یې خلاص کړو د خلکو صحابه کرامو نه یې لاسونه خلاص کړو او منډه کړه ډایرکټ د هغې په ورننوتو هلته چې ورننوتو زینب رضی الله تعالی ډېره خوشحاله شو چې ابوالعاص یې ولیدو او دی د ترور زوی هم و د ترور زویه څنګه مسلمان راغلی که نه نه زینب مسلمان نه یم راغلی را تښتېدلی یم ستاسو ملګري صحابه کرام راپسې دي زینب رضی الله تعالی وربند چې وربند کو زینب رضی الله تعالی ورته وفرمایل وویلو زما د ترور زوی هم وي او زما د بچو پلار هم وي بیا درلم دعوت در کوم ایمان راوړه نه راوړم ایمان نه راوړم ټیک ده شپه ووتله چې کله د سحر د مانځه ټیم و نو منځ وشو نبي علیه الصلاة والسلام سلام وګرځاو زینب رضی الله تعالی आवाज کوي د الله پاک پیغمبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل صحابه کرامو ته لیکم आवाज چې ما واورید تاسو مو اوریدو आवाज خو د زینب نه دی صحابه کرامو ته فرمایل او د الله پاک پیغمبر مونږ هم د आवाज اورید د زینب आवाज دی کنه زینب رضی الله تعالی فرمایي او بابا زیما زینب بچه ولی سمسله گواوا بابا بیگانه شپه کې ابوالعاص راغلی منکره ابوالعاص راغلی ستا د ملګرو نه چې پټ شوی دی هغه زما په کور کې پناه اخیستې ده خو د الله پاکه پیغمبر یو زنانه پناه ورکولی شي که نشي ورکولی نبی علیہ السلام یې ورکولی شي نو ما بیا ابوالعاص ته پناه ورکړې ده تاسو ورته هم ورکئ نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایي لکه واخورېدل که نه ابوالعاص ته زما لور زینب پناه ورکړې ده نو ما ورته هم پناه ورکړه نو تاسو ورته هم پناه ورکئ تاسو ورته هم څه ورکئ پناه ورکئ نبی علیہ السلام د زینب رضی الله تعالی کور ته راغی زینب په لیرې رشته کې د ترور زوی دی او په نږدې رشته کې ستا د بچو پلار دی ډیر عزت وکا ډیر احترام وکا خو ګوره خواته پرې نه دي ستا د نکاح ختم شوی دا کافر دی ته مسلمان یې
ځان ته نږدې پرېنږدي. زینب رضی الله تعالی ته وفرمیل بابا ستا حکم سر په سترګو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې بار ته ووتو صحابه کرامو ته وفرمیل یاره زه غواړم چې د ابوالعاص ته دا سامان تاسو واپس کئ او د مکې ته اوسي. کو تاسو ورته واپس ورکوئ په مرضی کو نه ورکوئ مالی غنیمت دی. صحابه کرامو فرمایي نه د الله پاک پیغمبر مونږ ورته را سامان واپس کو. سامان ورته واپس کو. ابوالعاص بیا د زینب رضی الله تعالی عنها رخصتیږي. زینب رضی الله تعالی عنها دعوت ورکوي مسلمان شه زه تا ته ناسته یم ما پسې ډېرې رشتې دلته راغلې خو زه ټولې رشتې ټکراوم زه یوه رشته نه قبلوم زه به ستا په انتظار کې ناسته یم. دې ته وایي د ښځې د خاوند مینه. ابوالعاص ورته وویل زینب نشم مسلمانې دی اسلام نه راوړم. بهر حال دی رخصت شو. زینب رضی الله تعالی ته وفرمیل ما پسې په دې دومره وخت کې خفه وي ډېر جداوالی راغی خفه وي. ابوالعاص سر ټیټ کو روان شو چې مکې مکرمې ته راورسېد که نه خلکو ته د هغې سامانونه حواله کړو. هر سړي ته د هغه سامان حواله شو. ای خلکو ما تاسو ټولو ته ستاسو سامانونه در ورسول چې کم مې وړي وو. خلکو ورته او ته ډېر امانتدار سړی مونږ ته پته ده چې ته ګرفتار شوی او مالونه درنه اخیستي شوي خو بیا دې مونږ ته زمونږ سامان راورسو. وی در ورسېدی که نه؟ وی ټیک ده چې تاسو ته ستاسو سامان میلاو شو زه مکه پرېږدم او مدینې ته ځمه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه مسلمان شوم لاړم درنه. الله چې کله مدینه منورې ته راورسېدو نبی علیه الصلاة والسلام لراغی د الله پاک پیغمبره ابوالعاص یم. وی ابوالعاص ته خو مونږ پرېښودې بیا راغلې. وی او د الله پاک پیغمبره کافر تلی او مخ مسلمان رالم ما ته کلمه ووایا او کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی رسول الله سلام ورته کلمه وویله او د لاسه ونیو د لاس ورله په خپل لاس کې ونیو. وی راځه ابوالعاص چې د زینب کره دې بوزما او زینب رضی الله تعالی چې راوسته که نه زینب ابوالعاص راغلی دی مسلمان شوی دی خو زه غواړم چې ستاسو نکاح دوباره وشي چې په خپل ځای پاتې شي ته پرې رضا یې؟ د زینب رضی الله تعالی دا مخ مبارک تک سور شو په خندا شوله چې ما خو د دې ورځې انتظار کو چې ابوالعاص په کله ما خواله راسي. نبی علیه الصلاة والسلام بیا یو بل سره نکاح وکړه او پرېښودل په خپل حالت باندې ښځه خاوند. او یو کال پس زینب رضی الله تعالی وفات شو. او چې کله وفات شو که نه د ابوالعاص پسې دومره خفه و روایتو کې راځي وي ابوالعاص په جړل او نبي علیه السلام به له اوښکې پاکولې. دومره پسې خفه و چې ابوالعاص به جړل او نبي علیه السلام به له اوښکې پاکولې او تسلي به یې ورکوله. الله بیا چې کله فتح مکه وشو که نه او نبی علیه الصلاة والسلام دا لور چې کم کافر زخمی کړي و خبار ابن اسود نبی علیه الصلاة والسلام د جعرانی په مقام کې ناست او د مال غنیمت تقسیمي صحابه کرام دي ورسره ناست دي. الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې عمرې له لاړ شئ نو چې بیا عمره کوي نو د جعراني نه هم هلته کې ته بیا عمره کولی شي. هغه یو میقات دی جعرانه یو میقات دی هغې نه د عمرې نیت کولی شي. نو به هر حال نبی علیه السلام په جعرانه کې ناست دی او د مال غنیمت تقسیموي. په دې کې صحابه کرامو وکتل چې خبار په اس باندې سور دی او ډېر په تیزۍ سره روان دی. صحابه کرامو ته ځان تیار کړو
ځکه چې صحابه کرام وی دې به زموږ په لاس باندې کله راځي د خو د نبی اسلام د لور سره ډېر ظلم کړی دی د اوښ دی راتاوه کړې وه د هغې ماشوم ضایع شوی د هغې مخې زخمي کړی و د خو د زنانه خیال هم نه ساتلی صحابه کرامو ته ډېر سخت غوسه او چې دی په اس روانه صحابه کرام تورو ته لاس کړو چې دی به رارسې که نه رارسې او چې دی څنګه راورسې نبي اسلام یې خبر ده صبر خو وکړه چې تپوس دې وکړه چې څه له راغلی دی څه له راغلی خبر ورته وویل د الله پاکه پیغمبره ډېر ګیر چاپېره وګرځېدم خو بل هېڅ ځای راته میلاو نه شو تا له راغلی یم او کلمه وامه نبی علیه السلام ورته وفرمیله خبره ده کلمه د زړه نه وایي که هسې خبره کوي نه د الله پاکه پیغمبره د زړه دا کلمه وام چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بهرحال نبی رسول الله صلی ورته خبره یقینا ایمان دی منظور شو ته مسلمان شو خو زما د لور سره د ډېر ظلم کړی و نو زنانه و داسې ورسره نه و پکار فورا جبریل امین راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی راوړه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين دا الله پاک پیغمبر معافی کوا خذ العفو معافی ورته وکا نبی رسول الله ما ورته معافی کړي ما معاف کړي دي خبره تم ما معاف کړي تم مسلمان شو الاسلام يخدم ما كان قبله اسلام مخکې ټول ګناهونه ستا ختم دا اسلام کې دا تکلیفونه هم راغلي دي خو دې کې موږ ته یو سبق هم میلاو شو دې واقع کې موږ ته یو سبق میلاو شو سبق درته کم سبق میلاو شو دې اخیری ټکي باندې لوگ سوچ وکړي خذ العفو خذ العفو معافي خپل کا خپل کا معافي خپل کا ظلم در سره کړی دی زیاتې در سره کړی دی بدې ردې درته ویل دي کنځلې درته کړي دي جرګه درپسې راله معافي کا داسې مه وایه چې د معاف کېدو نه دی ووایه خذ العفو ما معاف کو واعرض عن الجاهلين هغه چې څه کړي دا جاهل دی مخکې نه واړوه دا جاهل دی واعرض عن الجاهلين مخکې نه واړوه مخ نو به هر حال زمونږ ته نبی علیه الصلاة والسلام تعلیمات دا دي معافی کوه څه کوه معافی کوه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي واحسن الى من اساء اليك واحسن الى من اساء اليك چې خبر سره کوي ته به سره خامخا ښه کوي هغه ښه کوي ته به بد کوي چې هغه کوي خامخا به ښه کوي کمال خدا دی چې هغه بد کوي ته ښه کوي هغه بد کوي او دا ګران کار دی دا آسان کار دا به په دې زړه باندې غټه تیږه کېږي هغه به دا کار کوي چې چا در سره ټول عمر تکلیف در کړی دی بدې ردې درته ویلي دي ژوند یې درله په عذاب کې کړی و او ته بیا مړی به په الله سپارم ما معاف کړی دی ما معاف کړی خو ورسره کوم دا ګران کار دی دا ذخیرته بیانات